رفعنا موږ اوچت کړو ټول انبیاء علیهم السلام چې راغلي دي د حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام پورې دغه ټول انبیاء ته الله تعالی صفات خاصه ورکړي او په پیغمبر کې به الله تعالی صفات اچولي او کمې او به هغې کې به یو داسې نقصان په نبي کې نو پیدا کړی چې د هغې په وجه باندې نبي ته څوک اشاره وکړي ګوته ورته ونیسي او دا ووایي چې په ده کې خدا نقصان دی. هر پیغمبر به د خپل قوم نه د اوچت خاندان نه د عالم دپاره د ولی د الله دپاره د یو بل مسلمان دپاره د خاندان اوچتوالی ضروري او شرط نه دی، خو د نبي دپاره دا ضروري او شرط او لازم وجه څه ده؟ په نبي باندې الله تعالی هدایت امت ته کولو او چې که په نبي باندې به امت ته هدایت ونه شي نو بل چا به بیا هغه ته هدایت ذریعه نه جوړېده او که چېرې په نبي کې چا نقصان راوباسلو نو بیا به یې وي چې نه دی نه دی پکار د ده په ځای بل څوک پکار دی. حضرت سیدنا موسی علی نبینا و علیه السلام یو ځل تقریر کولو او د بخاري شریف روایت دی چې ډېر ښایسته وعظ یې کولو نو په دغه وخت یو سړی پاسېد د بني اسرائیلو نه او هغه ووی چې او موسی علیه السلام ای د الله نبي تا ډېر ښایسته ښکلی تقریر وکړو وعظ دې وکړو خو ستا نه څوک په مخ د ځمکه بل یو لوی عالم شته؟ نو موسی علیه السلام فکر وکړو چې ده ته یو خو اسیم زمانه بل عالم په امت کې ځکه نشته، زه د الله نبی یم او د الله د نبي نه بل لوی عالم ځکه نشي کېدی چې هغه براه راست د الله رب العزت تعلیم یافته وي، تعلیم یې د الله نه اخیستی وي، نو چې بل څوک د هغه نه اوچت وي په علم کې په عقل کې او په فهم کې نو بیا هغه ولې نبي نه و چې دی نبي کېده؟ نو موسی علیه السلام خو یو په دې وجه ووی چې نه نشته زمانه بل عالم او دویم موسی علیه السلام سره فکر و چې بني اسرائیل ډېر یا زیات عجیبه خلک و او هغوی به پوچي خبره کې نورې خبرې رایستې نو که زه ورته ووایم چې یاره زما به څه علم وي انکساري وکړم تواضع وکړم نو راته به ووایي چې ستا نه اوچت عالم دی نو موږ ته هغه وښایي چې موږ هغه ته کښېنو او هغه راته تقریر وکړي. نو موسی علیه السلام یې زما نه بل لوی عالم نشته. هغه واقعه ځان له ده چې الله رب العزت د هغې په وجه باندې حضر علیه السلام سره ولېږلو، خو حقیقت دا دی چې د نبي نه بل لوی عالم نه وي په امت کې. فهم به ورله الله تعالی ورکړی وي د ټولو نه سیوا، عقل به یې دومره کمال ته رسېدلی چې دغه عقل موازنه په امت کې څوک د چا د عقل سره نشي کولی. ښایست به ورله الله تعالی ورکړی وي په امت کې به د ده نه ښایسته څوک نه. دا د ټولو پیغمبرانو خصوصیت دی او پیدایشي او نقص به پکې الله نه وي اچولی. که د حضرت موسی علیه السلام په ژبه کې لکنت نو هغه د اول نه نو هغه د هغه انګار کې ژبې سره وړلو سره چې کوم په هغې کې حکمت و د هغې په وجه شوی او نه پکې یو داسې نقص وي چې د هغې په وجه باندې هغه عیبناک شي او خلک ورته بیا اشاره کوي چې دکې خو دا عیب دی. عقل یم کامل وي، ښایست یم د ټولو نه سیوا. در عیسی علیه السلام پورې الله تعالی دا سلسله د انبیا هم دغه شانو چلو، خو پاتې د نبي علیه السلام د ذات عالی صفات شو. نو یوازې په امت کې نبي علیه السلام ښایسته نه و، یوازې د ټولو نه هوښیار یوازې صرف په خپل امت کې نه و، د ټولو نه سیوا با کماله او با اخلاقه او با کرداره په خپل امت کې صرف نه و، بلکې د آدم علیه السلام نه واخلې تر قیامته پورې چې څومره مخلوق پیدا کیږي نبی علیه السلام به په هغه ټولو کې د ټولو نه اوچت او افضل او اشرف وي. هېڅوک به ترې په هېڅ څیز کې اوچت نه وي، هېڅوک به ترې په هېڅ څیز کې اشرف نه وي، عاقل به ترې نه بل څوک سیوا نه وي.
عقل که چا زده کړی دی د محبوب نه زده کړی دی. فهم که چاله الله ورکړی د محبوب په برکت یې ورکړی دی. ښایست یې دومره زیات چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک لږ ووایي را سره درود شریف ووایي صلی الله علیه وسلم. د مخ د رڼا متعلق مور بی بی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمای چې زما یو ځل د ګاونډیانو ستن په کور کې زما نه ایره وه چې ما کوم ځای کې په دیوال کې ټومبلې ده. دې کې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک ماسخوتن مانځنه وروستو په توره تیاره کې تشریف راوړو او د محبوب د اننګو په رڼا باندې ما د ګاونډیانو هغه ستن په دیوال کې ومونته. ما ته پته ولګېده او هو د محبوب د مخ مبارک دومره لوی رڼا دومره ښایست. عقل د نبی علیه الصلاة والسلام کمال عقل. فهم او فراست د نبی علیه السلام کمال فهم او فراست. یو ځل دشمنانو د طرف نه یو سازشي راغی جاسوس هغه صحابه کرامو راونیسلو او رایوستو یو ترېنه یو تپوس کوي بل ترېنه بل تپوس کوي معلومات ته کوي چې ستاسو لښکر کې څومره خلک دی تاسو سره څومره اسلحه د هغه ال نه وي او صحابو په دغه وخت کې یو څو وي بل څو وي د هغې نه یو شور جوړ شو. نبي علیه السلام د خپلې خیمې مبارکې نه تشریف راوړو بهر او سر مبارک را بهر کړو ورته وی چې دا څه چل دی؟ یا رسول الله موږ یو سازشي یو جاسوس راټینګ کړی دی د هغه نه معلومات کوو خو هغه موږ ته بلکل ال نه وایي. نبي علیه السلام وفرمیل ما لی راولئ. رایوستو کېنو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا درته نه وایم چې تاسو څومره خلک یې دغې سره زما څه کار نشته اوس نه درنه دا تپوس کوم چې څومره کسان یې هسې یو تپوس درنه کوم وی څه وی دا راته ووایي چې تاسو په وخت باندې څومره خوراک په هغه خوراک په ځای کې هغه لنګر کې تیارېږي کوم ځای کې چې تاسو خوراک تیاروئ. وی موږ لسو خان هغه حلالو هغه خورو. نبي علیه السلام وفرمایل دی پرېږدئ. صحابه وی یا رسول الله بې تپوس یې څنګه پرېږدو معلومات دې نه کوو وی ما ترې وکړه. نبي علیه السلام صحابو ته ووی زه درته وایم چې دی 1000 کسان دی. رسول الله دا تاسو څنګه وایې؟ وی یو اوښ چې د هغې خوراک کوونکي کافران وي انو یو اوښ چې دی نو دا 100 کسان کافران مړی حالانکې اوښ ډېر زیات وي 100 کسان خو لږ وي خو دا دی ولې دومره خوراک کوي. نو محبوب بل ځای کې فرمایي چې مؤمن په 1 کلمه خوراک کوي او کافر په 7 کلمو خوراک کوي. نو د دې د وجې د ده په ګېډه کې برکت نه وي تشه ډوډۍ ورته دوي نو دی په یو اوښ باندې دی 100 کسان مړېږي. نو چې لسو خان ده ووی نو ما وی چې دا به 1000 کسان وي. صحابو چې بیا وروسته معلومات وکړل اکه شان 1000 کسانو د دشمنانو د طرف نو د نبي علیه السلام اندازه دومره زیاته تیز او فهم دومره زیات تیز او سرعت فهم د نبي علیه السلام. هغه بله ورځ موږ ته په حدیثو کې یو حدیث شریف راولو چې نبي علیه الصلاة والسلام په یو لاره تلو او صحابو ته وی او صحابه ووایه د دې ښځې د دې زنانه دا باغ دی تاسو ووایئ په دې کې څومره میوه ده؟ چا وی 20 اوسقه چا وی 15 اوسقه چا 100 وی چا 100 وی چا ډېر وی چا لږ وی. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل 10 اوسق په دې کې 10 اوسقه میوه ده او کجورې دي. واپس چې سفر نه راتلل نبي علیه السلام فرمایل تاسو لږ اندازه واخلئ د هغې زنانه نه تپوس وکړئ چې په هغې ستا په هغه باغ کې څومره میوه بیا شوې وه کجورې. هغې وي پوره دانه په دانه او رتای په رتای باندې زما په باغ کې چې دی نو 10 اوسقه میوه او کجوره شوې. حیران پاتې شو چې نبي علیه الصلاة والسلام دومره لوی صحیح اندازه دا د نبي علیه السلام فهم او فراست. به هر حالونو وخت مختصر دی صرف دوره درته وایم د نبی علیه الصلاة والسلام د محبوب د تاج د ختم نبوت د تحفظ د عقیدې ته موږ او تاسو عقیده د ختم نبوت وایو او عقیده د ختم نبوت چې ده په هغې تاسو تفصیلي بیانات شوي او انشاءالله کېږي به د هغې ټولو خلاصه دا ده چې نبی علیه السلام اخري پیغمبر دی او د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته بل پیغمبر نشته بل نبی نشته په یو شکل کې داسې نشته چې یو نوی نبی راشي او هغه خلک ووایي چې دا هم نبي کیدی شي او که نشي کیدی
د دغې خبرې نه موږ منع کړی شوي یو. عقیده به دا ساتو چې د چا په باره کې به دا شک هم نه کوو، دا ګمان به هم نه ساتو چې ګنې کیدی شي چې یاره دی به یو که بل به یا دی کیدی شي او که نه. امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی که چا د چا نه دلیل وغوښتلو هغه ورته ووایي دی پلانکی چې دی نو دا نبي دی العیاذ بالله، او ده ورته ووایي ما ته یې لږ دلیل ووایي چې دی په څه مناسبت باندې نبي دی. د ده دا خیال وي یاره که ده ما ته دلیل ووایي زه به معلومه کړم چې دی نبي دی او که نه دا سړی چورلټ کافر دی. ولې ده داسې تپوس وکړو؟ نو د عوامو دپاره زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه د عقیده بس بنیادي هم ده او خلاصه د عقاید هم ده. نور چا سره چیړ چاړ مه کوئ. او د عوامو مذهب او د عوامو عقیده دا ډېره ښه وي. یو دهري و، دهري کمیونست ته وایي. کمیونست بیا اوس دې ورځو کې را پیدا کېدل، خو ښه ده تاسو ورله خاتمه وکړه، بنیاد وله تاسو وباسلو. هغه مشال او دا نور خلک دا هغه خلک و چې دی د الله رب العزت د ربوبیت نه او د وجود نه انکار کولو. او زه خو اکثر په درس کې یا دغه شان ملګرو ته ووایم چې څوک کمیونست درته وایي چې ما له د خدای په وجود باندې دلیل راکه، نو ورته وایه ستا دا الفاظ د دې دا زه تاله دلیل کې در کوم. وایي چې څه وایي ته څه وایي نو هغه به درته وایي خدای شته او که نه، ته ورته وایه او شته، نو وایي چې دلیل، نو وایي تا پخپله ووایي چې شته او که نه، که نو تا به ولې وایي چې شته؟ تا وایي خدای شته او که نه، نو تا د یو داسې تپوس کړی دی چې هغه نی او ته تپوس وکړې، نو چې نشته نو ته بیا ولې وایي چې خدای شته او که نه؟ دا خو ته پخپله وایي چې یاره زما پکې شک دی. زه درته وایم شک مو نه دی په کار. یو دهري یو کمیونست په یو لاره باندې روان و، یو زمیندار کاکا هغه ګوټ کولو، نو د کمیونست هغه کاکا چېړلو چې دا امي سړی دی کیدی شي دی را سره پکې کمیونست دهري شي. وی کاکا خدای شته؟ وی شته بچی. وی کاکا دلیل ورته مونږ وایو داسې ما ته ووایه چې زه یې وپېژنم چې او شته او زه یې ومنم در سره. وی راځم. تاسو به خیال کړئ د مشرانو ته پته ده د زمیندارو سره هسې بغیر د څه حاجت نه یو دوره لنډ کوتک وي، لنډ وي، او هغه کوتک چې وي نو هغه دی په څادر کې بیا په پوله باندې کېږدي. داسې ضرورت راشي یا د لوټو سنډلو لا یا بل څه لا یا بل څه لا یا پکې چې نور هېڅ نه وي نو هغه بار پې چې دی نو هغه پې کلک کې. نو د زمیندار کاکا وی راځم چې هغه ته چې ورته دلیل وایي هغه دغه ځای ما سره څادر کې پروت دی. کمیونست وایي چې د سره به کتاب یې ګڼې، خو چې دا کوتک سر یې صحیح کړه نو مخه یې کړه. ورته یې وی ولې؟ وی نه دغه به راته نه را مخامخ کوي دې دلیل ته ما د مولانو دلیل یاد و. هغه ورته وی زه در کتاب منډم. تا ما ته دا وایي چې ګنې ته وایې چې خدای شته او که نه، تا له همدا کوتک دلیل دی. قادیاني سره به هم دغه چل کوئ، دغه چل به ورسره کوئ. مولانا شمس الحق ابعاني رحمت الله علیه لوی محدث او شیخ التفسیر په دارالعلوم دیوبند کې تیر شوی دی. انګریزانو دا قادیانان رایستی دي. دا د هغوی د کارخانې هغه مال دی، د کارخانې مال دی، دا هغوی جوړ کړي دي د خلکو د زړونو نه، د مسلمانانو د زړونو نه د نبي علیه صلات وسلام د ختم نبوت عقیده او محبت یستلو العیاذ بالله. والحمدلله د عقیدې د ختم نبوت د پختګۍ دپاره علمای دیوبند دومره لوی محنت وکړو چې الله تعالی دې د هغې بدلې هغو له ورکړي او الله دې په قبورو کروړها رحمتونه نازل وفرمایي. شان ورشاه کشمیری صاحب رحمت الله علیه، علامه یوسف بن نوری رحمت الله علیه، الى یومنا تر دې ساعته پورې اکابرین علماء دیوبند په دغه سیس کې الحمدلله من تن من ارس سره هر وخت په لیل النهار په هر یو ساعت کې لحظه کې لګیا دي لکه ستاسو د علماو چې دا مجلس جوړ کړی دی. دا هم د دغه فکر او د دغه محنت او د دغه سعی او د دغه سوچ او د دغه محبت او د دغه جذبې په بنا باندې دا مجلس جوړ دی. نو شمس الحق افغاني صاحب رحمت الله علیه ته یو قادیاني جج وی چې په دواړو شکلو کې هم د انګریزانو شکل کې هم د قادیانانو وی چې مولانا صاحب تاسو وایي چې یاره نبی علیه صلات وسلام اخري پیغمبر دی او د قادیاني متعلق دا وایي چې د دومره خبیث ترین او منحوس انسان بل نشته.
دا تاسو ولې داسې کوئ چې قادیاني ته داسې نسبت کوئ چې یاره دا ډېر رذیل ترین سړی دی که هغه دعوه وکړه نو د یو ښه کار دعوه یې نه ده کړې د نبوت دعوه یې وکړه دا خو د یو خیر کار دی نو نبی خو د خیر ذریعه وي نو ښه نه ده چې دا د خیر دروازه کلاوي تاسو وایي نه بس د نبي علیه السلام نه وروسته به بل پیغمبر نه وي نو دا ولې تاسو د خیر دروازه په خپله باندې بندوئ پرېږدئ چې خلکو ته ډېر لوی خیر ورسي او بیا وی دا خو یو قادیانی هندوستان کې پیدا شو مونږ خو چې کلي په کلي او ملک په ملک باندې کوڅه په کوڅه پیغمبر نو دا د هغې خلک به ترېنه خیر اخلي هغه وی یاره دله خو که علمي جواب ورکوي دا د خر دی دا خو خلاص د غویز دی که زه درته وایم چې دا دلیل دی دا دلیل دی خو په خپله کې ماله خوله بندول غواړي او د خیر نوم باندې شر خورئ نو علامه مرحوم رحمت الله علیه ورته وفرمایل د جیب نه یې د 100 روپو هغه وخت سره ډېرې زیاتې وي که 15,000 وو دا به هم کمې وي نو دا نوټ یې ورته راوباسه وي دا 100 روپۍ دی دا 100 وي ښې دي وي دا خو دې وخت سره غټ نوټ دی هغه وخت سره د دې نه غټ نوټ نه هم چا سره به علامه مرحوم سره وو ځکه الله تعالی هغه له دنیاوي لحاظ سره ومهو د خانې کلات د هغه وخت لوی قاضي او قاضي القضات علامه مرحوم ورته وي دا 100 روپۍ دی دا 100 روپۍ وی ما سره خو جیب کې دغه یو نوټ دی وی تا سره هغه ورته وي ما سره هم بس تقریبا یو نوټ او وی دغه ځای د غریبانان خلک چې ناست دی سره شته وي نه دی خو دې غریبانانو خو لیدلی هم نه دی سور نوټ چې 100 روپو دا نوټ څنګه دی وی خوښه دی نه ده وی څه یو مشین جوړو چې په هغې کې به دکه نوټونه جوړو او ورکو به نو خلکو سره به دا نوټونه ډېر شي نو بس ته هم یو بنډل ونیسه خلکو له ورکو 100 روپۍ زه به هم ورکوم دا ملک به هم ښه شي خلک به هم ښه شي د غریبانانو دا غربت به غوس شي او دا نیستي به یې غوسه شي هغه ورته وي دا ته څه وایې وایي دا ته څه ټوکې دي دغه نقلي نوټ چې څوک ونیسي در سره حکومت نو په دې غټه سزا ده وایي څه سزا ده چا سره که دا ونیسي هغه له سزا ورکوي په هغه وخت هم وي دوکانداران راټینګ کړي دوره یې ووهئ اوس سخیت یې نه جوړ کړي وایي دا ولې نوټ خو سور دی او د 100 روپۍ لیکلي دی وایي دا د دروغو دی جعلي دی نو ورته وي یاره دا څه چل دی به څوک جوړوي ورته وي دا به حکومت جوړوي د 100 روپو دا نوټ نو علامه مرحوم ورته اوس ورته غوږ کوي د هغوی دی اوس درته زه هم یو خبره کوم دا نبوت چې نن دا د الله د جانب نه یوه دروازه وه او الله تعالی خاص خلکو ته دا کلاو کړې وه په دې دروازه باندې الله تعالی 1,40,000 انبیا علیهم السلام او خصوصي شخصیات او هستی را لېږلي دي هر کس او ناکس ته دا شی نه ده میلاو شوی د نبي علیه الصلاة والسلام پورې الله تعالی هم دغه دروازه کلاو ساتله په محبوب باندې دا دروازه تام کړه او بنده نور څوک نه دې دروازې ته تلی شي نه ترې راتلی شي دغه خاص طبقه ده د انبیاو علیهم السلام اوس که څوک دعوه کوي نو دا داسې شوله که ما چې تا ته ووایي مشین کې سره نوټونه جوړو نو که څوک دا وایي نو دا به خدای نه کړی دا به انګریز جوړ کړی وي نو قادیانی هم د انګریز په کپنای په کارخانه او په مشین کې جوړ کړی شوی نبي دی او د جعلي نوټ په شان چې چا د قادیاني یا د قادیانی او یا د قادیاني تابعدار ولید نو هغه کار به ورسره کوي لکه غل سره چې دوکانداران نو وی د دې به څه سزا وي د دې اول سزا خو دا ده چې ته جج او که تا ووایي چې قادیانی پیغمبر دی نو موږ به درله هغه سزا درکوو کومه چې غل له ورکوو تا نه به هم بوسه څخی جوړ کړو هغوی مولانا صاحب پرده شه دا کارونه کوي نو سره نو قادیانی په هر لحاظ باندې خبیث ترین او خسیس ترین انسان دی خو دا اکثر او بیشتر دا عوام چې قادیانی کې بلا نقایص و دا ناتخوانان حضرات کله کله په نظم کې بیان کړي زمونږ مقررین حضرات بیانوي د هغه عقل نو د هغه فهم نو د هغه سوچ نو د هغه د خبرې څه وزن نو یو خبره به وکړه بل وخت به بله خبره وکړه د هغه خپلې خبرې نه به منکر و هغه به څه وي چې څه مې خولې له رالل هغه به یې وي ځان ته بیا هغه نسبتونه کول چې د حیا الفاظ د هغې دپاره استعمالېدی نه شي نه هغې څیز دپاره داسې خوله پکار چې هغه باندې هر وخت ووایي نه د هر مجلس کې د هغه خبرې کولی شي ورونو که زه تاسو ته دا ووایم چې دا خو قادیانی او د دا قسمه دعوې کړې وې د هغه په بوتلان کې خو خود هېچا شک نه دی کړی خو که یو سړی داسې سوټډ بوټډ راشي یا وایي چې زه هوښیار یم یا وایي چې زه عالم یم یا وایي چې زه پیر یم یا وایي چې زه بل څه یم یا بل څه یم او هغه کې ډېر قابلیت وي هغه دغه دعوه وکړي نو موږ به یې منو موږ به یې نه منو
شاته الله شاه بخاري صاحب رحمت الله علیه فرمایل دا خو قادیانی او چې ډېر بې غیرته بیکاره او ډېر کمعقل او بې وقوفه او ډېر زیات نالایقه انسان و خو که چېرې د ده په ځای باندې یو قابل او لایق انسان هغه هم دا قسمه دعوه وکړي موږ یو عقیده زده کړې ده چې الله رب العزت وحده لا شریک دی په ذات او په صفاتو کې او په مخلوق کې الله رب العزت د محبوب په شان بل انسان په یو لحاظ سره نه دی رالیږلی بس دا زموږ عقیده ده او بیا به شاه صاحب فرمایل وی که علي صاحب دا دعوه العیاذ بالله دا یو مثال دی که علي دا دعوه کړې وه چې لور ولا نبي ورکړې ده توره ولا الله ورکړې ده ما هغه نه مانو نو زه به قادیانۍ څنګه ومنم او هغه چا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که زما نه وروسته نبوت وې نو ما به عمر به د دې قابل و چې هغه به نبي شوی نو عمر دعوه نه ده کړې نو بل څوک راځي چې هغه دعوه وکړي یار غار ابو بکر صدیق د ختم نبوت سپاهی عمر فاروق د ختم نبوت سپاهی عثمان ذوالنورین د ختم نبوت سپاهی حضرت علی د ختم نبوت سپاهی حضرت سعد بن ابي وقاص د ختم نبوت سپاهی سعید بن زید د ختم نبوت سپاهی زبیر بن عوام د ختم نبوت سپاهی خالد بن ولید د ختم نبوت سپاهی فیروز دیلمی د ختم نبوت سپاهی کم کم به در تشمیرم 1,05,000 او یا زر صحابه کرام هغه د ختم نبوت سپایان دي الحمدلله د دې قافلې سرخیل هغه د صحابه کرامو قافله ده او سرخیل حضرت ابوبکر صدیق دی په دنیا کې یو تحریک داسې نشته یو پارټي داسې نشته یو ډله داسې نشته چې په صحابو کې امیر و یوازې واحد ختم نبوت دی چې د دې امیر په صحابو کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او زه درته یو بل اشاره در کوم څوک موږ ته ووایي ستاسو جنډه نشته جنډه که مو کمه ده یاره جي موږ له د دغې جنډه پکار ده نو یو جواب خو دا دی علمي جواب چې چونکې دا د یو خاص جماعت او د یو خاص قسمه خلکو میشن او تحریک نه دی دا د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دی نو هر څوک د خپلې پارټۍ او سیاسي او هر لحاظ سره خپلې جنډې هغه ساتي ختم نبوت د ټولو دپاره یو شان دی دا یو جواب دی خو دویم جواب یې زه دا ورکوم ځوانانو تاسو واورئ مشرانو تاسو واورئ طالبان او علما خو الحمدلله په دې پوه دي خو هغوی ته هم تاسو واورئ د دې جنډه دلته نشته د دې محبوب سره لواء الحمد جنډه ده چا چې په دنیا کې د ختم نبوت کار وکړو محنت یې وکړو خدمت یې وکړو الله رب العزت به انشاءالله ثم انشاءالله د نبی علیه الصلاة والسلام په خپو کې د لواء الحمد لاندې ورله الله ځای ورکوي او هغه لوړه جنډه ده د محبوب نه حضرت انس تپوس وکړه رضی الله عنه اے د الله رسوله زه به تا کم ځای ګورم نبی علیه السلام وفرمایل لواء الحمد جنډه به وي راسره هلته به یم اے د الله رسوله که هلته مې صحیح نه کړې یا ما هلته ونه موندې یا زه بل ځای یم تاسو بل ځای بیا به دې کم ځای ګورم په حوض کوثر مې ګوره اے د الله رسوله که حوض کوثر خوا کې هم زه درلم یا غلط شوم هغه ځای ته درونه رسېدم کم ځای دې وګورم په پولیس رات باندې مې وګوره اے د الله رسوله د هغې نه وړاندې د کوم ځای وګورم په میزان باندې مې وګوره انسه په دغه ځایونو کې مې ګوره ما سره به زما مؤمنان امتیان په دغه ځایونو کې ملاویږي او زه به چې هله د حوض کوثر اوبه ورکوم څوک به د لواء الحمد لاندې ځان سره رانږدې کوم څوک به د پولیس رات نه پورې کوم او د چا په تله د میزان کې به نبی علیه السلام وفرمایل خپل محبت الله ته وړاندې کوم چې د ما سره مینه وه الله دې پورې کو جنت ته داخل او دا واحد اخیری خبره ته کوم دا واحد د ختم نبوت کار دی چې دا صرف د یو خاصې طبقې سره تعلق نه ساتي مدرسه د عامیانو غریبانانو پکې د درس و تدریس هیڅ قسمه گنجایش نشي کېدی دغه شان طالبان دي نو هغه څوک دي چې طالبان دي عوام که کتاب ته کښېني نه پوهېږي دغه شان نور کارونه دي څوک څه شعبه کې کار کوي څوک څه شعبه کې کار کوي خو قربان د دې ښکلې عقیدې او د دې ښکلي کار د ختم نبوت نه که عالم دی هغه پکې هم کار کولی شي که طالب دی هغه پکې هم کولی شي که صوفي دی هغه پکې هم کولی شي که مرید دی هغه هم کولی شي که پیر دی هغه هم کولی شي که زمیندار دی هغه هم کولی شي که دکاندار دی هغه هم کار کولی شي که ملازم دی هغه هم کار کولی شي که وزیر او گورنر دی هغه هم کار کولی شي که فقیر او درویش دی هغه هم کار کولی شي که صدر او وزیر اعظم دی هغه هم کار کولی شي که گوشه‌نشین پیر دی هغه هم کار کولی شي که مقرر دی هغه هم کار کولی شي که ګمنام دی هغه هم کار کولی شي که ښکاره دی هغه هم کار کولی شي په خلوت کې هم کار کېږي په جلوت کې هم کار کېږي په دې لایم کې کار کېږي په بازار کې هم کار کېږي په یونیورسټو کالجونو کې هم کار کېږي په مدرسو کې هم کار کېږي په جامعاتو کې هم کار کېږي
په جماعت کې هم دغه کار کېدی شي، په مدرسه کې هم دغه کار کېدی شي، حتی په پاکستان کې هم دا کار کېدی شي، په یورپ کې هم دا کار کېدی شي، په امریکا کې هم دا کار الحمدلله جاری دی، په افریقا کې هم دا کار جاری دی. الله رب العزت د مشرق او د مغرب، د جنوب او د شمال او د جنوب مسلمانان په عقیدې د ختم نبوت باندې د دین هم سیوا مین کی، او الله دې دا عقیده په ټوله دنیا کې هر چا ته ورسولې کی، او الله رب العزت دې دې عقیدې د مهنت او خدمت لپاره مونږ او تاسو انتخاب وکړي، او الله دې دې د خدمت سهولت او اسانی مونږ تاسو ته راولي. الله دې علماء له جزای خیر ورکړي چې دوی ستاسو لپاره د اخیسته مجلس جوړ کړو. الله دې دغه لویه اجتماع د ختم نبوت د مردان، د ثوابای، د چناب نگر او د نورو ځایونو په خیر او عافیت او په خو حالاتو کې، په خو موسم کې سر ته ورسولې کی، او په خیر سره دی الله صحت او عافیت سره د ټولو شرکت یقیني وګرځي. په دغه څو خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.